وابتلوا اليتامى اور تاسو د یتیمانو امتحان واخی حتی اذا بلغوا النکاح دا وخت پر چې دی نکاح ته ورسیږي فإن آنستم منهم رشدا کچیر تاسو محسوسه کبد کی سمجھداری فادفعوا الیہم اموالهم فاسور کی تاسو یتیمان ته د یتیمانو مال ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا اور تاسو مخری د اسراف او جرجر کی ان يكبروا چې هغه غټان سي ومن كان غنيا فليستعفف کچیر تاسو مالدار یاست ځان بچاو کې د یتیم د مال څخه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف او کچیر تاسو فقیر او محتاج یاست لږ وخری د دستور د قانون مطابق فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم اور کله چې تاسو یتیم ته د یتیم مال ورکوئ نو پر هغه باندې گواهان جوړ کړئ وکفا بالله حسیبا اور الله رب العزت کافی دی د حساب د پاره. دوستانو دا د سورۃ آل عمران آیت نمبر 15 او 16 دی. هغه اول آیت تیر درس کی ما پرون په درس کی ما تفصیلات بیان کړ چې الله رب العزت وایي چې یتیم چې بیوقوفی مال مور کو زنانه چې بیوقوفی حق مہر مور کوا دغه مال الله ژوند د تیرولو د پاره تاسو تر کړی دی. خوراک چې شک په وکړه کپڑے مپڑے په واغونده لیکن دا مال دغه تیمور کو خبرې شي خبرې سره کوا کله چې دا هغه د سخت عمل راسي نو بیا دا هغه سره شي خبرې کو سختي مور سره کوته د پرون آیات نن داغه پذیر کې الله رب العزت درې حکمونه بیان کړی دي. د یتیم مال خود سره دی حفاظت حکمونه تاسو واورده ټول تفصيلات تاسو واورده نن درڅو وخت پر یتیم مال بزما او تاسو سره د یتیم مال بدر هغه وخت پر ازما او استاد سره چې یتیم بالغ کیږي او نکاح لا رسیږي. تاسو په تیر درس کې ما وویل د شریعت په اصطلاح کې یتیم هغه چې بالغ نه چې بالغ سو هغه یتیمی ختم سو بلغ النکاح د دراج نکاح عمر لور رسیدي لہذا وسه مال حواله کړ لیکن بیا به هم مال دغه نه حواله کړ بلکې پکې ګوره بچ سمجھداري پکې رااله کنه رااله دغه شی څوک کینن سبا ځان بس د یتیم مال یتیم غټ سو پیسې په لاس ورکوا بس هغه کله په کراچي کله په لاهور کله په اسلام آباد کې په شورو کې خپل مسجد عشرتونه دي چې کوي د قران څومره صفه قانون دی اسما دي پر قسم د دنیا په یو کتاب کې دا قانون نشتا چې د قران په شایسته نظام چې قران اورنه قران باندې سر خلاصینا سید د ثواب د لپاره تلاوت کوي نو بیا به دغه حال په معاشره کې لکه نظم او استاغه چي قران وايي چې کله رشدن فتوا الیهم رشد سمجھداری ہدایت پر کرالی بس بیا مال ور کدا غس چمخ کی مال ور نکه اور یاد وساته کدا غس مخ کی مال ور کی مجرم ہے چاغه فخرا پیدو کی استالاس دے ولا تاكلوها اسرافا وبدارا اور دوه حکم دادی چې د یتیم مال په نخره نه په اسراف سره خوري نه په جره کې خوري بس غلګو نه جر د یتیم مال استعمال کی دا کو کده چا په نیتو کې دا کارسته قران هغه موضح کی یو سړی دغه په نیت کې دا د یاره یتیم سبا غټیږي را تدریجي ما استخلق وای یتیم سبا غټیږي را تدریجي پرمزه را تدریجي پر گاډي را تدریجي جر راسه د یتیم مال په بل خوا کې ولګو قران دا د لیکل دي بدارن ايکبرو چې په دغه وجه جر استعمالي چې د بغټ سي بیا را تدریجي او ماته لہذا دا کار به هم نه کوي څومره صفه قانون دی د قران ها کچيري سړی مالدار دی بالکل بځاس نه کوي ما مثال درکې علماء لیکلي دي چې د کې د سالم د یتیم په پیسو باندې یتیم د پاره پوخ کې هغه سالم خړل ستاسو لپاره جایز نه دي سکه کولم ستاسو لپاره جایز نه دي که غنی که تخپل مالدار کچیر ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف کچیر ته غریب یا مسکین نه لره د یتیم د پاره منډه کوي د یتیم د پاره کوششونه کوي ها لږ خپل خرچس نیواخه وي خو د قانون او د رواج او د اساس مطابق هغه کې مثلا نستا اخري حکم ادا ورکی چې کله د یتیم مال ورکې نو پر هغه باندې فاشهدوا علیهم گواه پر جوړ کا نه دا مصیبت دی دغه ماحول دی دغه څومره جنگونه چې زما او تاسو معاشره کې دي دغه آیت ته خلاف ورزي په وجه باندې دي چې یتیم سړی یتیم سرور دي مرسو ورارګان در پاتې سو په یتیمی کې یا دی نور کسان مرسو پلار دي مرسو نسکه ورونه دي هغه په یتیمی کې در پاتې زو هغه ټیم باندې د خلک راوغړه پر رشتہ دار راوغړه گواهان کچ دا سړی مرسو دغه بچان دي دغه مال گواهان پر جوړ کا سبا خو بدانه درته وای چې زما پلار دا در پاتې سیو دا در پاتې سیو نن داغه مسله دا شان پاتې سیو یو شی نو پاتې سیو دا چې هغه ټیم تا گواهان جوړ کړی وای د قرآن په دې حکم دی عمل کړی وای مسله خلاص ها چې کله مال ورکه یا جنگ شروع دی شریعت جنگ فارغ کړی دی لیکن زما اوستا جنگ شروع دی هغه دا
یوه ګاډۍ، دا مځکه، دا بنګله، دا جایداد، دا کاروبار، دا خو ګرده زما د پلار په پیسو دا وایي نو ستا د پلار پیسې دا زما خپل محنت دی یا ما کسه در کړی دی دا تا نه دی را کړی دونه دی راکړي. لہذا پر دې باندې ګواه جوړ کړي چې الله رب العزت په نزدیک باندې هم اور د عوام په نزدیک باندې مستاسو مسله هر څه وکفا بالله حسیبا، اور الله رب العزت د حساب اصل د پاره کافی دی. یو شی ما په دې کې آزاد غنی او فقیر. غنی و هغه توای چې دون مال لري، چې صاحب استطاعت، صاحب زکات یا صاحب نصاب. فقیر و دغه توای چې د یو ټیپ پر ډوډۍ باندې طاقت نه لري، او دغه سړي ته زکات، خیرات، صدقات ورکول دا لوی عبادت دی. اور په اسلام کې اصل حق د فقیر دی. فقیر و دغه توای من لا یملک قوت یومه، چې د یوې ورځې د مال طاقت نه لري، دغه ته فقیر وایي. الله تعالی د عمل توفیق ورکړي. الحمدلله رب العالمین.